فضلتكم على العالمين. دا په دویم ځل باندې یا بني اسرائیل راغی نو امام بیضاوی رحمه الله لیکلی دي کرره للتاکید د تاکید د باره تکرار وکړو. حالت کې دا مخکې د سوار لس چې کوم حکمونه او دام دي بنو اسرائیل سره متعلق او دا اخو چې کوم روان دي دام د دوی سره دي. او په دویم ځل باندې چې یا بني اسرائیل وایو نو دا تکرار دی او دا تکرار د تاکید د پاره دی چې وردا خبره هم تاسو ته کومه بل چاته نه کومه ځان تاسو د سینه کوي چې وزوبونه بزان راواچوي. د دې زین ورستو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي دا آیت نمبر 47 دی. د دې 47 نواخلا تر د آیت نمبر 97 پورې آیت نمبر 97 دا تاسو راوړوي 97 نمبر آیت جوړیږي د قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. دا یو ډېر اوږد کلام دی او سلسله کلام دی. نو د دې آیت نمبر 47 نه د آیت نمبر 97 پورې دا تقریبا 50 آیتونه جوړیږي چې په دې کې بنو اسرائیل ته اوس نور خطابات دي. علما وی د شپږ خطابات سته ان په دې کې اوس شپږ مسلې به بیانېږي. اول نمبر خطاب دا دی چې الله فرمایي یا بني اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اول خطاب چې کوم بنو اسرائیل ته دی نو په دې اولنی خطاب کې څه شی دی؟ په دې اولنی خطاب کې بنیادی تور باندې تذکیر النعم دی. په دې وړومبي خطاب کې تذکیر النعم تقریبا د هغه آیت نمبر 64 پورې به دا تذکیر النعم راځي. تذکیر النعم مطلب دا چې الله په دې کوم احسانات کړی دي دا غي تذکر اوس کیږي. کم د وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نبغه شروع کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ د آیت نمبر 49 نواله تر د آیت نمبر 63 پورې په دې کې بتا سو ویني چې دی بنو اسرائیل باندې الله کوم انعامات کړی دي. او په ابتدا کې ورته وی چې نعمتونه د بیانو مغوره د دې نعمتونو اول شکر ادا کړئ. تاسو پلانونه نو ادا کړئ نو موجوده بني اسرائیل تاسو د وې چې تاسو شکر ادا کړئ. یا بني اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو شکرو شکر ادا کړئ نعمتي زما په نعمتونو باندې التي هغه نعمتونه انعمت چې ما کړی د علیکم پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین. دا کوم نعمت ده؟ کله نعمت نه مراد یو نعمت شي اذکروا نعمتي تاسو زما د یو نعمت شکر ادا کړئ. نو بیا به دا وانی فضلتکم دا به دغه نعمت شي چې هغه نعمت کوم دی چې ما تاسو له ټولو مخلوقات باندې غوړواله درکړم. ما تاسو له ټولو مخلوقات باندې سره کړو غوړواله درکړم. دویم نمبر دا چې نعمت مراد یو نعمت نه بلکې ټول نعمتونه دي مراد دي جنس نعمتونه دي مراد دي. نو بیا به دا غي مقصد دا شي دا غي مقصد بیا دا شو چې نعمتین مراد نعمتونه شول او دا وانی فضلتکم علی العالمین مراد بیا مخصوص نعمت ده چې مخصوص نعمت ده چې الله رب العالمین وی بنو اسرائیل ته چې تاسو لما غورواله درکړه د پټول مخلوقات باندې د تجوزی فضیلت وی. نو انی فضلتکم ما تاسو غورواله درکړو علی العالمین پټول مخلوقات باندې. دلته دا یو سوال دی چې په قران کریم کې الله تعالی فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غوړ امت. نو د دې آیت نه معلومیږي چې غوړ امت د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی او د دې آیت مبارک نه معلومیږي دا د 47 نمبر آیت نه چې وانی فضلتکم علی العالمین چې تاسو ما پټول امتونو باندې پټول عالمونو باندې تاسو غوړواله درکړی دی. دا غي جواب دا دی جلال الدین سیوطی رحمه الله هغه دا جواب کړی دی چې د عالمین د دې مخلوقاتو مراد کم مخلوقات دي؟ د دې نه مراد دی عالمی زمانکم تاسو په زمانہ کې چې کوم عالمونو تاسو د وخت پورې یعنی د بنو اسرائیل پورې په ټول امتونو کې غوړ امت د بنو اسرائیلو
خو چې کله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او د هغوی نه هغه خلافت واغستی شو، د هغوی قبله بدل شوله، نو بیا دا خلافت او دا غوروالی او فضیلت منتقل شو بنو اسماعیل ته. یو دا جواب دی. او دویم نمبر جواب دی چې نه، تو انی فضلتکم علی العالمین نه مراد ټول مخلوقات، جمیع العالم ته مراد دی. نو که جمیع العالم ته مراد شي نو هلته خو بل آیت کې دا دی چې کنتم خیر امت، د نبی علیه السلام امت غوره امت دی. د هغې جواب یاد دی چې دې ته جزئی فضیلت وایي. نو په یو نسبت باندې زمونږ امت غوره دی، په بل نسبت باندې بني اسرائیل غوره دي. نو بنو اسرائیل ته الله جزئی فضیلت څه ورکړی دی؟ نو هغه جزئی فضیلت دا دی په کثرت الانبیا باندې، چې په دې ډله کې او په دې بنو اسرائیل کې انبیا ډېر راغلي دي، او زمونږ په دې بنو اسماعیل کې یو پیغمبر راغلی دی. یا ته مراد د خپل زمانه خلق دی او یا ته ټول عالم مراد دی. نو ټول عالم ته مراد چې بیا جزئی فضیلت دی، او که د خپل زمانه عالمونه ته مراد شي نو بیا د دوه آیتونو منځ کې تضاد نه ښکاره کېږي. وانی فضلتکم علی العالمین، او بېشکه ما غوروالی درکړی دی تاسو ته په ټولو مخلوقاتو باندې د خپل زمانې، یا مې دله دا جزئی فضیلت درکړی دی چې په تاسو کې انبیا ډېر راغلي دي. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دا مبارک آیت په قرآن کریم کې ځای په ځای راغلی دی. نو دلته به درته وضاحت وکړم تفصیلي، او بیا به صرف ترجمه کوو. واتقوا دا خو تخویف اخروي دی چې تاسو د الله د عذاب نه ځان بچ کړئ. واتقوا یوما ځان بچ کړئ د عذاب د ورځې نه. کوم ورځ؟ لا تجزي نفس عن نفس شیئا. په دې ځای کې نفسون دو ځل راغلی دی. د لومبي نفسون نه مراد دی نفس محسنه، ښه نفس، ښه انسان. او د دویم نفس نه مراد دی نفس مسیئه، ناکار نفس. یعنی نفس انسان ته وایي، نو د اول نفس نه مراد ښه انسان دی او د دویم نفس نه مراد ناکار انسان دی. یو شو. دویم نمبر د اول نفس نه مراد بی ګناه انسان دی او د دویم نفس نه مراد مجرم انسان دی. اوس خبره ذهن ته کېناستله چې اول ښه سړی دی، دویم بد دی، اول هغه بی ګناه دی او دا دویم نمبر مجرم دی. دا خو د نفس معنا شوله. دویم نمبر دلته دا لا تجزی راغلی، جزا یجزی تجزی. د دې جزا یجزی جزاء څه معنا ده؟ نو جزا خو بدلی ته وایي، جزا بدلی ته وایي. دلته کې د دې یو څو معنی مفسرینو کړي دي، نو زه راته دا معنی کومه. اول نمبر دا لا تجزی په معنا د لا تکفی باندې بعض علما وایي دی. لا تجزی په معنا د لا تکفی، بیا به داسې معنا شي. واتقوا ځان بچ کئ یومن د عذاب د هغې ورځې نه، لا تجزي چې نه به کاپي کېږي نفس یو بې ګناه انسان، عن نفس د مجرم انسان په ځای باندې شیئا په هیڅ قسم جرم کې. لا تجزي نه به کاپي کېږي نفس یو بې ګناه انسان، عن نفس د مجرم انسان په ځای باندې شیئا په هیڅ قسم جرم کې. څه معنا به شي؟ یعنی په قیامت کې یو کس دی او هغه جرم کړی دی او جهنم ته ورغورځېدو، او دا د چا پلار دی، د چا ښځه ده، د چا ورور دی. نو ورور یې راشي او یا یې پلار راشي چې داسې وکړه د دې په ځای باندې به زه د جهنم ته ورننوځم او دا ترې راوباسئ، بده خبر د پلار مې دی، استاذ مې دی. نه نه، داسې نشي کېدلی. لا تجزي نفس عن نفس شیئا. نو یو معنا د لا تجزي څه شوله؟ لا تکفي. دا نه اور پورې وروسته یاد ساتئ. لا تجزي په معنا د لا تکفي یو شو. دویم نمبر دا لا تجزی په معنا د لا تغنی باندې دی. لا تغنی او د لا تدفعو. لا تغنی او لا تدفعو یو معنا ده، بیا به دا معنا شي. واتقوا ځان بچ کئ یومن د هغې ورځې د عذاب نه، لا تجزي چې نه به شي دفع کولی، نه به شي استنولی، نه به شي دفع کولی نفس یو انسان چې ښه انسان دی، نیک عمله دی، عن نفس د بل انسان نه چې ناکار انسان دی، شیئا هیڅ قسم څه جرم. یو انسان به د بل انسان جرم دفع کولی نشي، بس د جرم بدله به الله تعالی ورکوي. داسې نشي کولی چې یو کس د بل جرم دفع کړي، چلته په فرشتو باندې څه وس ورسېږي چې ګوره زما د کس ته رانږدې نه شئ. ګورئ، او که ګناه یې کړې د خیر دې کړي، د غلا یې دې کړي، یو دایم دې کړي، نه نه نه، داسې نشي کولی. او یا شیئا د عذاب په معنا. نو لا تجزي
نبشي د پکولې نفس یو انسان چې خې انسان دی نفس د بل انسان نشئا هیڅ قسم سزا هیڅ قسم عذاب یو عذاب د پکولې نشي ځکه ته کې عذاب الله فرشتو ته حواله کړی دی او دا سزاګانی به فرشتي په الله سبحانه ور کوي نو لا تجزي په معنا د لا تغني او په معنا د لا تدفع باندې شو او د شیء ان مراد بیا څه شو د دې مراد عذاب شو چې یو انسان چې خې انسان دی د بل انسان چې مجرم دی داغه عذاب نشي د پکولې بس چې چا ګناه وکړل سزا به ملاوي د دوه معنی شولې او دریم نمبر د دې معنی دا ده چې تجزی په معنا د جزا په معنا د بدله باندې جزا په معنا د بدله لا تجزی د بدلی په معنا بیا به دسی شي وتقوا ځان بچ کئ یومن د عذاب د ورځنا لا تجزی چې بدله بنشي ور کوله نفس یو خې انسان یو نیک انسان عن نفس ناکار انسان تا شی ان سبدلا هیڅ قسم بدله بنشي ورکولې دا درې معنی په سرونو کړی دي دا خو جون کې د ترکیبي معنی وي وسره ته اسانه معنی د پښتو په جبه کې په سلیسه مورنۍ جبه کې کوم چاغه ستاسو بیا یادای هغه د سیدا وتقوا ځان بچ کې یو من د عذاب د ورځینا لا تجزي چې پکار بن راځي نفس یو انسان عن نفس د بل انسان شی ان په هیڅ شي کې یو انسان بدبل شي د بل انسان په زیبانه پکار ناراضي ولا يقبل منها شفاعت نبشي قبل ذي منها د دې مجرم نه پسنا شفاعت سفارشو یا ولا يقبل نبشي قبل ذي منها د دې نیک نه پسنا شفاعت سفارش د مجرم د پاره به سفارش هم نه قبلي نو شفاعت خو مختلف اقسام دي شفاعتونه کې دي شي شفاعت بالاذن چورته ویل کېږي شفاعت بالاذن چې الله چاته اجازه وکړي یا د حافظ شفاعت ده اغم قبليږي د شهید شفاعت ده د دې شفاعت نه کم شفاعت مراد ده چې نه قبليږي یو شفاعت وجاهه وته وي اخله کوئی کنه د مخ ملازه د مخ ملازه شفاعت بنه چې الله د چانه شرمېږي چې ردا خډر خمخ ده د بشو شرمېږي مدنه سفارش به قبول کم او دویم نمبر شفاعت قهري د زور او د دباو شفاعت به چانه قبليږي شفاعت بالاذن به قبليږي او دریم ولا يؤخذ منها عدل نبشي اغسته ولا يؤخذ نبشي اغسته کې دې من هذا دې نفسنا عدل سجرمانا یا رشوت ولا يؤخذ منها او نبشي قبل دې من هذا دې نفسنا عدل سرشوت ولا هم ينصرون بر چا مدد کې دې شي ولا هم ينصرون بر دې مدد کې دې شي په دې آیت مبارک کې سو خبر دی یو دا اب انسان بدبل پکار ناراضي قیامت کې دویم نمبر دا چا شفاعت بنه قبليږي دریم نمبر دا چې د چا نه جرمانه نه غسته کیږي چې بدلتي والی او رشوت تی واغسته شي او څلورم نمبر دا چې د چا به مدد نه کیږي یعنی الت نفسي دا یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه مطلب دی بنیادی تور باندې په دنیا کې چې کله سړی جیل تلال شي د آخرت خدا جیل جهنم چې کله سړی جیل تلال شي نو په دې جیل کې د قیدیانو د آزادولو لپاره یو څو طریقې یو طریقه دا وي چې عام تور باندې کیږي دسه چې اف آی آر کې د چا نوم راغلی دی به طور مثال زما په نوم د چا نوم دی ما په نوم باندې چا نوم اف آی آر کې راغلی دی زه داسې وکړم چې ځان تیو باسم او زما په نوم چې بل څوک دی هغه ولېږم هلته یا د یو کس د عبدالرحمن نوم یې د اف آی آر پکټ شوی دی نو داسې وشي چې هغه عبدالرحمن تی ځان وباسي په دې نوم باندې بل عبدالرحمن دی هغه دننه لاړ شي الله وینا الله تجزي نفس عن نفس شیئا داسې نشي کېدی دویم نمبر بیا داسې چې داسې کله نه کېږي هلته سره پلار نوم لیکلی دی اف آی آر باندې پولیس سړی پیژني دویم نمبر دی چې لکه راځي څوک سفارشي ورلګورو د پلاني د نوم د اف آی آر نه وباسي الله وینا لا يقبل منها شفاعت هلته سفارش هم نه قبليږي نو چې کله سفارش نه قبليږي نو خلک بیا څه کوي بیا خلک وایي راځي د دغه له د سپرډنټ د جیل له پیسې ورکول غواړي ایس ایچ او له پیسې ورکو نو چې دا به زمونږ د نوم تیو باسي نو الله تعالی فرمایي ولا يؤخذ منها عدل هلته کې رشوت هم نه قبليږي نو چې دا درې ونه کارونه ختم شو نه خلک راځي په دې جیل باندې ورزو دروازې به ماتې کو او د خپل جیلیان به تراو باسو لکه بشمار تاسو ولیدل کنه چې په جیل باندې خلک ورغلل او د جیل نه خلک په زور راويسل الله والله ينصرون التر چا مدد نشي کېدل نو سبا کېږي بس په خپل عمل باندې او په خپل سوچا عقیده باندې د توحید په عقیده او په خپل عمل باندې به انسان د الله د گرفت او د الله د عذاب نه بچ کېږي مطلب دی یو خبر به کوم بیا بازان ټیم دی هغه دا چې په دې مبارک آیت کې راغلي دی ولا يقبل منها شفاعت چې سفارش به د چا نه قبليږي او ولا يؤخذ منها عدل رشوت به د چا نه قبليږي په دې آیت مبارک کې د څه شوی دی چې شفاعت مخ کې ده او رشوت وروسته ده قران کې په بل آیت کې د څه دی بیا چې په غزه کې لا يؤخذ منها عدل مخ کې ده او شفاعت وروسته ده نو په یو ځای کې یو مخ کې ده په بل ځای کې بل مخ کې ده دا ولې دا غي وجه ده
چې د ځان د پاره کله سړی په خپل باندې جیل ته لاړ شي نو اول ځان له سفارشي ګوري وروسته بیا رشوت ورکوي خو چې کله د بل د پاره کوي نو د بل د پاره خلک اول رشوت ورکوي وروسته سفارشي ګوري ځکه بل له محنت سره ډېر نه کوي مړ پیسې راوالو خبره ختموه څوک د چا خبره نه مني نو که د ځان د پاره کوي نو اول به ځان له شفاعت ګوري وروسته به بیا رشوت ورکوي د بل د پاره خلک اول رشوت ورکوي بیا سفارش کوي اذان وایي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم د دې آیت نمبر 49 نا د آیت نمبر 63 پورې 64 پورې بیان د نعم او د نقم دی د بنو اسرائیل انعامات او دارنګي هغوی ته چې کومې سزاګانې ملاوي شوې دي د هغې تذکره ده و اذ لفظ به تاسو ته اوس بار بار راځي دې یو څو خصوصیات واورئ اول نمبر خبره خدا ده چې دا اذ لفظ چې دی نو اذ او اذا دا د ظروفونه دي اذ او اذا دا ظروف زمانیه دي اسم غیر متمکن به تاسو ویلې په نحو کې چې غیر متمکن پاته قسمه دی په هغې کې ظروف هم دي نو اذ او اذا دا د ضرب دپاره استعمالیږي نو اذ دا بنیادی تر باندې ظرف دی او ظرف د منصوباتو نه دی او اسم منصوب عامل ناسبه غواړي ځکه چې داسې خو نشه کېدی یو اسم منصوب دی او د هغې عامل نشته نو د اذ دپاره به تاسو عامل اول را پیدا کوي عامل څه دی واذکروا اذ اذکر یا اذکرو دا ولا عامل ناسبه دی نو و اذ یاد کوي هغه وخت موږ دا معنا کوو کنه یاد کوي هغه وخت نو دا خو د اذ معنا نه ده دا موږ اصل کې د هغې عامل ناسبه معنا کو چې هغلته کې مقدر دی واذکروا اذ نو واذکرو فعل فاعل شو او دا اذ ولا مفعول شو مفعول فیه چې ورته ویل کېږي ظرف دویم نمبر په دې کې دا خبره یاده کا چې دا اذ به بار بار راځي چې کله لفظ د اذ راغی نو دا به په جدا واقعه باندې دلالت کوي کله چې وی واقعي په ابتدا کې لفظ د اذ راغی دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا ځان له مستقل واقعه ده لکه ګوره دلته راغلی و اذ نجیناکم لاندې به راغلی دی و اذ فرقنا بكم البحر نو معلومه ده شو دا ځان له قصه ده دا وروستو ځان له قصه ده دا لفظ بستا په کار باندې راشي ان شاء الله وروستو اوس د دې واقعي چې کوم تفصیل لغه دا دی چې دا یو نعمت دی چې الله رب العالمین کړی دی په دې بنو اسرائیلو باندې خو د هغې سره سره د سزا ذکر هم پکې دی هغه دا ده چې الله بنو اسرائیل ته وایي چې تاسو ما د فرعونیانو نه بچ کړي وئ وإذ نجیناکم من آل فرعون ما تاسو د فرعونیانو نه بچ کړي وئ څنګه بچ کړي اول خو دلته کې د فرعون لپس په اول ځل باندې راغی نو د فرعون لږ وضاحت کو چې دا فرعون څوک و فرعون دا د چا نوم نه دی بلکې دا لقب دی دا اسم علم نه دی بلکې اسم لقبی دی د مصر باچا ته به فرعون وایو لکه په دې جدید اصطلاح کې په دې زمانه کې د ملک سربراه ته یا پریزیډنټ وي صدر او یا ورته پرایم منسټر وي وزیر اعظم دا اصطلاحات دي دقه شانې به د مصر بادشاه ته فرعون وایو او د روم بادشاه ته به هرقل وایو
روم باچا ته. او کسرا به وایو چاته؟ کسرا به وایو بنیادی تور باندې د ایران باچا ته به کسرا وایو. تبع به د یمن باچا ته وایو، تبائع یمن. نو دا لقب دی. یو خبره. دویم نمبر دا فرعون لفظ چې کوم دی فرعون، نو دا عربي لفظ نه دی بلکې دا عبراني لفظ دی. نو دا عجمی دی، عجمی غیر منصرف دی. غیر منصرف ځکه دی چې دا عجمه هم دی او دا علم هم دی. من آل فرعون نه وایو منګه ځکه دا خو مضاف ته آل ته مضاف دی وته آل دا نه مضاف د آل د پاره مضاف الیه دی. خو دا غي موجود من په دې باندې فتح وایو ځکه په غیر منصرف باندې کسره ناراضي، تنوین په ناراضي. نو دا فرعون غیر منصرف د عجمه او د عالمیت په وجبانی. دا فرعون چې دی فرعون د په باره کې راځي چې دا ډیر زیات عمر رسیده سړی دی، عمر رسیده او ډیر لوی عمر دی. یو قول دا دی د موسی علیه السلام په پیدایش په زمانه کې هم دی او بیا د موسی علیه السلام مقابله ورسره هم شوې ده. یو قول دا دی. دویم دا چې نه، د موسی علیه السلام د پیدایش په ټیم کې یو فرعون دی او بیا داغه د مقابله په وخت کې بل فرعون دی. دا دوه اقوال تفاسیر لیکلي دي. عین ممکن دی چې مدقه شانی تاریخ نه دا معلومیږي چې موسی علیه السلام د چا په کور کې وخت تیر کړی دا فرعون جدا او بیا مړ دی. هغه دا ورستو بیا بل فرعون راغلی دی چې موسی علیه السلام دغه سره مقابله کړې ده. فرعون نوم سو د فرعون د نوم په باره کې امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی قابوس نوم دی. قابوس د نوم دی قابوس. د دې سره سره د یو نوم داسې دی، د نوم دی ولید. ولید نوم دی. دریم قول دار د نوم دی ریان. سلورم قول د په نوم کې راغلی مصعب نوم دی. صحیح خبره ده مصعب نوم دی، ولید د پلار نوم دی، ریان د نیکو نوم دی. مصعب ابن ولید ابن ریان، مصعب ابن ولید ابن ریان دا د نوم دی. البته کوم چې دا تورات دی نو په تورات کې د نوم لیکل شوی رامسیس. په دې جدید ژبه کې چون کې دا کوم دا ډرامې مې جوړیږي په دې دا فلمونه جوړ شوي دي په دې په خواني تاریخي د یوسف علیه السلام او فلان او فلان پیغمبرانو په نومونو باندې موسی علیه السلام نو پاغي کوم دی فرعون ته رامسیس وایي. د تورات نوم دی رامسیس نوم دی. او عمر یې دومره ډېرو 450 سال عمر دی. دا اسرائیلیات دي ویلو کې څه ګناه نشته دی، بس هغوی بیان کړي موږ هم بیانو. خو د 450 کال د عمر باوجود وی دا دومره ناشنا سړی و چې د په سر باندې چېرته تکلیف نه راغلی، بیمار شوی نه و. تکبر پکې ځکه ډېر زیات و. کله چې انسان باندې بیماري نه راځي که نه، دا حقیقت دی. بیماري چې په چا نه راځي نو الله ته رجوع نه کوي. دا بیماري داسې یو شی دی که نه، دا انسان ته بس الله ور یاد کي. انسان ته بس الله ور یاد کی او په هر وخت دا وی کی، دا فریاد چکی، دا فریاد نه دا وی کول. دا ترجمه چې ما کله ولیدل نو ما ته بیا ډېر احساس وشو دا وی کول دی کې ګناه نشته. ان ابراهیم لاواه حلیم چې راغلی دی. د اواه یو معنی دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا وی ډېر زیات کوو. خو دا فریاد به سړی الله ته کوي چې الله ته فریاد کوي ښه ډېر ورته که الله تعالی بیمار یم او داس چل دی او داسې دي او تبه راباندې ده او قرضونه در راباندې دي، دا مشکلات دي راته. دا فریاد کول الله ته جایز دي ځکه قرآن کریم کې د هغې ښځې صفت راغلی دی وتشتکي الی الله، الله ته شکایت کو. نو الله ته شکایت کول جایز دي، خو د هغه په فیصله باندې به سړی رضایي. په ده باندې بیماري نه راغلی چې نه راغلی، په دې وجه باندې دا ډېر زیات مست او ورسره د ده په باره کې دام راغلی دي چې د فرعون بچي نه کېدل. کان فرعون لا یولد له ولد، د بچي نه و. بچي ولې نه و؟ د بچو د نه کېدو بنیادي وجه دا وه، یو دا فرعون دی د بچي نه و، او یو وروستو بیا عزیز مصر چې کوم دی یوسف علیه السلام چې د چا په کور کې وخت تېر کړی و د زلیخې خاوند، د هم بچي نه و. د دواړو زامن بچي نه و، نه لوریانې وې نه زامن و. یو قول دا دی. خو خبره داسې وه چې د یوسف علیه السلام د زمانې چې کوم دا بادشاه دی د عزیز مصر، نو په هغې کې مسله د زنانه وه. د زنانې بچي نه کېدل. سړی ښه بلکل میډیکلي فټ و بچي کېدل، خو ښځې بچي نه کېدل. بعضې انسان سړی شنډي، بعضې ښځه شنډي. د یوسف علیه السلام د زمانې د عزیز مصر ښځه چې وه هغه بیماره وه، سړی بلکل بچي کېدل خو د ښځې بچي نه کېدل. نو هغه وایي هغه ویل که نه دی خپلې ښځې ته وایي چې عسا څنګه ان نتخذه ولدا، عسا ان ینفعنا، موږ له پیدا راکړي بچی به ترې جوړ کړو. عسا ینفعنا دا د سړي د ښځې ته ویلو. نو که د ښځې بچي کېدی ورته به ویلې وی که نه چې ډېر ضرورت دی چې زما بچي وشي، په پردو بچو باندې څه کوې، هغه دې بچي ونه کېدل. او هر چې دا فرعون دی د موسی علیه السلام دا فرعون، نو ده وایي د ښځې بچي کېدل ښځې ښه ټیک وه آسیا، خو د ده بچي نه کېدل دا بنیادي تور باندې عنین و نامرد و، د ده بچي نه کېدل. په دې وجه باندې چې کله موسی علیه السلام راغی د
صندوق نه کله ونیو نو د آسیه بنت مزاحم چې ښځه ده نو د خاوند ته ویل چې عسا ان ينفعنا، دا د ښځې بیا خاوند ته ویلي دي چې ستا خو هسې بچي نه کېږي، ستا نه زما څه امید نشته دی، خو داسې ده چې دا به ځان له غټ کړم زما څه به کار باندې به راشي. البته بعضې علماو لیکلي دي حدیثو کې راغلی دي چې لوری وه او هم چا وله هغه ویښته ګمنځوله زنانه وه، د هغې د لاس نه ګمنځ پرېوتله، د الله نوم یې یاد کړو، ویل د څنګه زما د پلار نه بغیر بل رب منې، د هغې له هغه تاریخي سزا ورکړله. والله اعلم. خو مشهوره دا ده چې د فرعون بچي نه کېدل، دا هغه فرعون دی، د دې نه الله تعالی نجات ورکړی و. دا نجات یې څنګه ورکړی دی؟ د ده په باره کې یو رایې د امام رازي رحمه الله ویلې ده. امام رازي رحمه الله چې کله فرعون ته حکومت میلاو شو نو ویل ده یو کاهن ورته ویلي و چې ستا حکومت ورځې لږې دي او داسې یو نوجوان به راپاڅېږي د دې بنو اسرائیلو د طرف نه چې دا به ستا نه حکومت اخلي. دا ورته یو کاهن ویلي و. د دې په باره کې امام رازي رحمه الله بیا رد کړی دی، وایي دا خبره کمزوري ځکه ده چې دا خو که دا تفسیر ټیک شي نو بیا خو د کاهن په خبره تصدیق راغی، حالا کې په دین کې دا دی چې څوک د کاهن په خبره باندې او د جادوګر په خبره یقین وکړي 40 ورځې عبادت نه قبلېږي، نو دا خبره خو کمزوري ده، د کاهن خبره باندې یقین کول. بیا موږ داسې بیانو. دویمه رایې د ده په باره کې دا هم ده چې فرعون خوب لیدلی دی او خوبونه خو سړی ویني. خوب یې داسې لیدو چې د دې بنو اسرائیلو د کور نه د دې طرف نه د کلي نه یې اور راغی او د فرعون په کور په دې صحن کې دا اور ولګېدو. دا خلک راغونډ کړل چې دې خوب ماله تعبیر راکوي، نو تعبیر له دا ورکړو چې دې نه معلومیږي دا چې دا خوب یې په اوړي کې لیدلی، په اوړي کې اور لیدل دا خطرناک شی. په ژمي کې سړی اور ویني دا ښه خبره ده، خو په اوړي کې دا خوب لیدلی نو ورته وایي چې دې نه معلومیږي دا چې بني اسرائیل به الله طاقت ورکړي ستا نه به د حکومت علي. او چا داسې ویلي دي چې نه فرعون چې کله حکومت قبضه کړو نو هېچا ورته نه ویلي، نه یې خوب لیدلی دی، خو هسې ورسره یېره وه که نه چې هراسې نه زمان د حکومت دا خلک وانهلي چېرته. ځکه کله چې ظلم زیات شي که نه ظلم چې کله زیات شي نو الله تعالی په دې مظلومینو کې داسې یو کس را پیدا کړي هغه د خلکو نه بدل علي بیا. دا د الله تعالی قانون دی چې کله ظلم زیات شي الله تعالی داسې خلک را پیدا کړي چې هغه د خلکو نه بیا بدل علي. نو فرعون فیصله وکړله چې موږ به د دې هلکان مړه کړو. دقه هغه بنیادي طور باندې د فرعون هغه فیصله وه. نو خلکو ته یې ویل چې داسې وکړي چې د هلکان یې وژني، جنکۍ په ځای باندې پرېږدي. نو هلکان یې وله وجل او جنکۍ په ځای باندې پرېښودلې. د دې نه الله رب العالمین بنو اسرائیل څنګه بچ کړل چې فرعون باندې عذاب راغی او هغه د خپل ټول لښکر سره به دریاب کې ډوب شول. دا تفسیر هم وکړو، آیت به انشاءالله سبا ته پرېږدو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا یو کس سوال رالیږلی دی، یو عالم دی، قاري دی، په ډېرو مدرسو کې درسونه کوي، یو مدرسې په وظیفه باندې ګزاره نه کېږي. چې ګزاره نه کېږي بیا خو ټیک ده، البته چې ګزاره کېږي نو بیا به ټیک نه وي. فتوا د علماو دا ده. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله صحبه.